حضرت عثمان سابقون الاولون دي هغه صحابو کې شامل دي چې بټولونه اول کم صحابو ایمان وروړي کنه د دې الله پاک بل درجه ور کړی دا حضرت عثمان په مسلمانانو کې په څلورم نمبر د اسلام وروړي دي الله پاک فرمایي د دې مبارکي والسابقون الاولون هغه خلک چې اول ایمان وروړي دي من المهاجرین والانصار مهاجرین کې انصار دي والذین اتبعوهم باحسان او بعد کې کوم خلک ایمان وروړي دي باحسان رضی الله عنهم الله پاک د دین راضي دي او دوی د الله ناراضي دي ورته دغه شان ممکن د هر چا خپل درجه وي کنه الله پاک چې کوم دی سابقون الاولون بل درجه ور کړی دا او دې سره د جنت وعده کړی دا او په جنت کې د اعلی مرتبه وعده ورسره کړی دا الله پاک فرمایي چې دې د پاره په جنت کې داسې باغات دي چې د هغې د لاندې نهرونه روان وي او دې په دې جنت کې همیشه د پاره وي الله پاک دې د جنت پروانه ور کړی دا او الله پاک ورته فرمایي چې زه تاسو ناراضي هم تاسو زمانہ راضي نو بسابقون الاولون کې شامل دي پوښي بسابقون الاولون کې هغه صحابه چې هغه اول اسلام راوړی دي بل زموږ محترم ذل نورین دي ذل نورین مطلب نورین دا د نور تسنیه ده یو نور ته نور یو ځان له نور او بیا چې کله دوه نور شي ورته نورین وای نو ذل نورین دوه نورونه والا څه مطلب چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ولا یو لور ورکړه حضرت سیده رقیه رضی الله تعالی عنها او دې سره هجرت او فرمایلو حبشه ته د حبشه د هجرت نه بعد دا وفات شو بیا پریشان او نبی سلام ولا بل لور ورکړه حضرت ام کلثوم رضی الله تعالی عنها حضرت ام کلثوم رضی الله تعالی عنها چې کله وفات شو دا دویم لور د نبی علیہ السلام دا وفات شو بیا پریشانو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي چې عثمان پریشان کیږي وای جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ما ته ویلو دا الله حکم مال راوړو چې حضرت عثمان له دویم لورم په نکاح ورکړه ما تعالی دویم لورم درکړه یاد ساته که زما سلويخ لوریان وی سلويخ وانه تعالی په نکاح درکولي سوجي سلويخ لوریان یو روایت کوي چې زما سل لوریان می کنه ما تعالی بیا په نکاح کې درکولي نو تاسو سوچ وکئ چې ذوالنورین او د نبی سلام داماد په ملک باج خلک د ملک نه په ټول دنیا کې د شیعاګان ظالمان په د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ ډیر جرح او تعدیل کې لګیاوي تنقیدونه به کوي د الله پاک ډیر لوی درجه ور کړی د صحابو کې بل زمام محترمو حضرت علی صاحب نو ځل چاته پوسو کړو چې د عثمان بارے کې تاسو خیال لې حضرت علی وته فرمایي چې اسمان کې د فرشتي ذوالنورین وای دوه نور والا دوه روشنایان والا او دا لقب ولا نبی علی السلام ور کړی دی ځکه چې دا دوه ځل د نبی علیه الصلاۃ والسلام زوم پاتې شوی دی او نبی بیا تعالی فرمایي چې نبی علیه السلام ول په دنیا کې سو ځله د جنت بشارتونه ورکړي سو ځله ذل هجرتین د زمام محترم دوه ځله هجرت کړي دي دا هجرت کول دا آسان کار نه وي خپل کلی وطن گاوند خپلوان خپل کور خپل پټي پرې خپل دا ډېر ګران کار وي کله چې د مشرکین ظلم زیات شو کنه ظلم نو نبی علیه السلام څخه خلکو اجازه ورکړه چې لاړ شي او حبشه ته هجرت وکړي حبشه د افریقې د بر اعظم افریقې یو ملک دی نو دې سره د خپل بیبي حضرت رقیه سره لاړ والته هجرت وکړو بیا سموده پس راغو غلط افوا خورشي و چې مشرکین مکه ټول اسلام قبول کو نو دیم راغ چې مشرکین اسلام قبول کو موږ سکو چې هجرت کو بس هجرت په خطر شو راغو ورته پته نو بیا پاد شو بیا نبی علیہ السلام سره دوباره هجرت کو مدینه ته نو ذل هجرتین د دوه هجرتون والا او نبی علیہ السلام فرمای چې چا هجرت وکړو د الله د رضا د پاره د یو زینبل زیتا د پاره چې د اسلام نشر او شاعت کی او د مشرکین د ظلم نه ځان خلاص کی الله پاک کو سره د جنت وعده کوي نو د دوزل هجرت کړي دي د سروم الله پاک د جنت وعده کړی دا حضرات صحابه کرام وبا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په زمانه کې بعض صحابو له مرتبه ورکولې او فرمایل به چې مونږ کې اوله مرتبه لوی مرتبه د حضرت ابوبکر ده د نبی علیہ السلام نه بعد د ټول نه لوی مرتبه په خلکو کې د حضرت ابوبکر ده دویمه مرتبه د حضرت عمر ده او دریمه مرتبه د حضرت عثمان ده بیا صحابه فرمایي موږ بیا دینه پسته مرتبه موږ ټول صحابه یو شان ګڼل ټول به یو شان ګڼل او بای صحابه فرمایي چې موږ د نبی علیہ السلام په دور کې حضرت ابوبکر سره څوک نه برابرولو چې د الله پاک ډېر لوی مرتبه ور کړی دا بیا به حضرت عمر سره څوک نه برابرولو بیا به حضرت عثمان سره څوک نه برابرولو او تاسو ورته چې څومره لوی مرتبه ده د دې شخصیت